حضراتو تیرہ شوی جمعہ کی غزوہ خندق متعلق بیان شویو نننے بیان دا غزوہ بنی قریظہ متعلق کی دن کے دے کلچ نبی علیہ السلام دا غزوہ خندق نفارغ شو او مبارک صلی اللہ علیہ وسلم را واپس شو مدینہ منوری تا او دا مدینہ منوری آبادیانو تارا داخل شو متصل حضرت جبریل علیہ السلام دا ماسپخین پٹھیم باندے تشریف راوڑو حضرت جبریل علیہ السلام پا اوخ باندے سورو او فٹکے پا سرکڑیو او دے پٹکے کی احتجار راوستلیو احتجار دا پٹکی ستوائی دا پٹکی دا لاندے کم شملچی پر خودل شوی دا دوانو کو پا منز کی چکم فرطوی دا مخی تراوستل دا خپل خلو پوزا پہ پٹول دیتا احتجار وی حضرت جبریل علیہ السلام پا دغا حال بان نبی علیہ السلام تراغے او نبی علیہ السلام تو فرمائے دا اللہ رسولہ تاسو دا جنگ اسلحہ کی خودلا مبارک جواب کئی آو من دا جنگ اسلحہ کی خودلا جبریل علیہ السلام فرمائے دا اللہ رسولہ زاو ما سر چکم ملائک تی من خود جنگ اسلحہ ندا پریخی او نو دا کتا کڑی بلکہ منتد اللہ تبارک و تعالی دا طرفا دا امر دا چے بنو قریظہ تزان ورسوئی او دا بنو قریظہ پا دی خلقو باندی او پا دغا یہودیانو باندی زلزل راولی پا دیو باندی دا ازمک او خوزوئی او دا اللہ تبارک و تعالی دا جانب تاسو تهم دا فرمان دے جزان متصل بنو قریظہ تورسوئی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو کس را اوختوئی دے خلقو کے اعلانو کا چی دا بنو قریظہ پا طرف باندے روان شئی او مبارک فرمائے چی سوک در کے زما دا دے خبر یوریدون کے یو تابداری کون کے دا خود مازیگر ٹیمو کنا مبارک و تو فرمائے چی دا مازیگر منز دا فلارا کی مکوی دا بنو قریظہ و تورر سوائی کنائش و دا دینا چی لار کی ٹیم نور مخراب ہوئی زان بنو قریظہ و تورر سوائی طول صحابہ کرامو پا دی آواز باندے لبیک ویلو او دا جنگ آغا جنڈا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تورکڑا تا صحابہ کرام چے پا دی لار روان دی دا مازیگر منزور باندے را گئے بعض صحابہ کرام وی دا مازیگر دا منز پا دی لار باندے کو او بعض صحابہ فرمائے چے نا دا منز دلتا نکو مون بزان بنو قریظہ ترزو اگر کدا منز پا دی لار قضاش زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کردے دے چیزان ورسوئی او فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ او دا مازیگر مزمکوئی پلا رکے مگر دا قریظہ تورسوئی نو صحابہ کرام دیکھے دوڑلش
کله چې نبی له صلوات و سلام ته ورسته د دیو د عمل فتح ولګیدا چې بعضو صحابه کرامو په دلار کې منځ کړي دي او بعضو نه دی کړي وارک په دوانو باندې چې کوم دی بدی بیان نکړه دوانو ته سوانوي یعنی د دوانو خپل اجتهاد وکړو د نبی له صلوات و سلام په خبره پوهیدو باندې دی ویډیو ویل چې نبی له صلوات و سلام مقصد دا نه دی چې تاسو مونږ پرې دی خو مقصد دا دی چې ځان په جلتۍ سره ورسوي بني قریظه وته دای مقصد دی او د دې ویډیو ویل چې نه د ظاهري الفاظو تک ته غواړي مبارکو فرمایل چې فلا يصلين العصر تاسو کې څوک د ماسپخ مازیګر منځونه کې مگر ځان قریظه وته رسي دوانو هغه خپل اجتهاد کړو نبی اسلام دوانو من خاموش پاتې شوی دی یو ته ملامتینه نه بیان کړي چې دا تاسو صحیح کار کړو دی بل خطا کار کړی دغه سه اختلاف د دې صحابو نه را دی خو د څلورو ائمو په خپل منځ کې راغلی دی دغه سه حدیث ته کتلی نو یو فقيه هغه معنا ته ځان رسولای چې بدی کې الله تبارک وتعالى عظیم الشان علم او فقاهت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تور کړو هغه مبارک په حدیث هغه مغز او معنا ته ځان رسو چې مقصد د حدیث سره هغه شان فقه به تراوي استل او به بیا عملی کړل او نور ائمه با خپل اجتهاد وکړو اکثر د ظاهر الفاظ ته به وکتل شو پاغي باندې بچی کوم د ائمه فتوا ورکړل بهرحال دغه سي اختلاف چې صحابو کې راغی درې نبی له صلوات و سلام په غوونه کو مبارک خاموش پاتې شو دین ورستو په ائمو کې دغه سراو چلیدل پته لګی د ائمو په خپل منځ کې مسائل اجتهادیو کې کم اختلاف چراغلې ده دا فحق ده دا کچرته کې په باطل کې وي نو بیا به مبارک صلی الله علیه وسلم دغه صحابه من کړي وي امت ته بداغه نه تعلیم را پاتې وي بهرحال صحابه کرام بنو قریظه او تزان ورسو پلار کې حضرت علی رضی الله عنه مبارک چې کوه ده په یو قلا د بنو قریظه باندې تیروت سبازي خبري واوریدل چې نبی له صلوات و سلام پسې بدره دي بنو قریظه ویلي مبارک صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ شه د الله رسول کې تاسو مخکې لانر شه دا بډې راخی مبارک ته فرمایي ولی سبدي خبره دی واورې دي زما په حق کې کافرانو يهوديانو نه علی رضی الله ته فرمایا او د الله رسول مبارک صلی الله علیه وسلم خیمه د لاندې تیریږي او تاواز کوي یا اخوان القرده هل اخذاكم الله انزل بكم نقمه اے د خنزیرانو ورونو تاسو الله تعالی رسوا کړی نه دیوبان مخ کې څومره رسوایی رااله څومره جنگونه مخ کې تیر وتل دغه رسوایی مو تاسو ته کافی نه ده یو صحابي فرمای فلار کې روانو ما یو کسر باندې تیر وته په وخه باندې سورو د حضرت دحیه الکلبی رضی الله عنه په شکل باندې وارث سلام تواقع بیانای داسې کس مې ولیدو په وخه باندې سورو او د حضرت دحیه الکلبی رضی الله عنه شکل کېو وارث ته فرمای دا جبرئیل علیه السلام راغله او دی د پاره چې په دې باندې قریظه باندې زلزلې راولي د دیو دا مانای چې کمی دی د دیو دا کمی خیمه دی د دیو دا کم حصون دی دا ور باندې وخوځي دی حدیث پاک ته وکتل شي نو زلازل ولی راځي دا چې کله د الله تبارک تعالی نه فرمانی سیوا شي اعلی بیا الله تبارک وتعالى په دې قوم باندې په دې خلقو زلزلې راولي دې کې پوره تفصیل له اشاره مې د سی پکړه چې زلزلو د پاره سبب آغا نافرمانی د دې مخلوقاتو ده او بعض خلک سنسدانان زمونږ استاد عقیده خرابوي یاره وې دا چې کوم د مصنوعي تور باندې کیږي زلزلې دا په دنیا کې پلیټونه پراته یو بل ته د سیاړم شوی یا چې کله یو بل نه وګد شي نو او خوځيږي دا غي وجنه زلزلہ راځي دا سي عبس خبرې دي که قرآن او حدیث کې په دغه خبره باندې دلیل پیدا شي ډیره خلا اعظم شریعت ته به منل پکار دي
او که دغه خبره ده ساينسدانانو باندې قرآن او حدیث نه کم دلیل پیدا نشو دغه مزخرفي خبرې دي ځان نه جوړې شوې دي به ګوره منل زموږ ستاده لپاره صحیح نه دي او د ساينسدانانو ډېری خبرې دي چې د قرآن او حدیث خلاف دي یو خبره چې هغه دی خلاف کوي هغه دا کوي دی وای د انور په ځای باندې ولاړ او د ازمکه دلاندې چار چاپیره تاویږي دا خبره د دیو د قرآن او د حدیث نه صراحتا خلاف ده قرآنی آیتونه او کتل شي حدیث مبارک او کتل شي باقاعده د نور د پارا دا ثابت ده چې د په مشرق باندې راخیږي او په مغرب باندې پناه کیږي او د عرش د لاندې چې کم د سجده لګي یو چینه د پاغه چینه کې دی ورکه تکیږي ځان پکې چې کم د سړی یو یخی بیا او ته د الله تر طرف امر کیږي چې سهار بیا د مشرق د طرف راوخیږي یو ورځ به ورته امر ونشي به ورته ویل شي د مغرب نه راوخیږي دا به د قیامت هغه قرب ساعتي بیا عرض می داو چې مسلمانان کمزوري شوي دي د خپل دین نه خبر نه دي چې چا ورته څه شی ویل بس وای ټیک تام تاسو ویلي دي شام باندې نږدې ورځو کې زلزلہ 13 شو کنه پای کې څومره په میډیا باندې خبر چلیدل ودا مصنوعي تور شوی دا د خدای طرف نه و ودا چا د اټم په ذریعہ باندې او د ساينس په ذریعہ باندې او د ټیکنالوژي په ذریعہ د کافرانو په شام باندې زلزلہ راوسته و سی ویل کنه ویل میډیا ته زموږ ډکه پرته دا وای ګوري حالانکه تحقیق په دې کې هم دغه دی چې زلزلہ خود الله تعالی طرف ادا یو تخویف ته د بندگان په یری د الله تعالی طرف یو نصيحت ته خلکو تفن دی بده کې د الله تعالی طرف راضي او د حدیث کې رااله جبرئیل علیہ السلام دې د پار الله تعالی چې کم دی را لګلو چې په دې خلکو باندې په دې باندې قریزو باندې زلزلہ راوړي بهر حال دې کې وګت تفصیل له علاقل او تکفیل اشاره عقل لپاره اشاره کافی کبه دغه تفصیل ورزم بیا نه د خپل واقعا فاتح